حضور مبارک ارشاد فرمایي چې په دې ورځ باندې د عرفې په ورځ باندې کله شیطان دا وویني چې رب ذوالجلال خپلو بندگانو ته بخنه ور نصیب کوي، خپل بندگانو باندې رحمتونه نازلوي. حضور مبارک د فرمان علی شان د الفاظو کې یو ځان له ذوق پروت دی. حضور مبارک فرمایي ما رؤی الشیطان یوما هو فیه اصغر ولا ادحر ولا احفر ولا اغیظ. حضور مبارک فرمایي چې د عرفې په ورځ باندې د عرفې د ورځې نه علاوه په یو ورځ باندې شیطان نه دومره ذلیله وي، نه دومره خوار وي، نه دومره سرګردانه وي او نه دومره په غوسه کې وي لکه څومره غوسه او ضلالت چې دی دا د عرفې په ورځ باندې وي. حضور مبارک فرمایي شیطان چې دې په ورځ باندې حد درجې په غوسه کې وي. بل روایت کې راځي دا خاورې د ځمکې نه راخلي او په سر باندې شیطان دوړی او چغې او سورې وغي چې هلاک شوم، تباه شوم، برباد شوم، ذلیل شوم، خار شوم او دغه چغې او سورې د عرفې په ورځ باندې نخلولې وي. او حضور مبارک فرمایي چې وجه څه ده؟ حضور مبارک فرمایي چې وما ذاک الا لما رأى من التنزل الرحمة وتجاوز الله ذنوب العظام. حضور مبارک فرمایي صرف د دې وجه نه شیطان چغې وهي چې دا رحمتونه د اسمان طرف نه په بندگانو باندې ویني او خدای په خپلو بندگانو ته بلا وجه بخنه ورته کوي او لوی لوی ګناهونه ورته معاف کوي. شیطان په دې ورځ باندې چغې وهي چې هلاک و تباه شم. ابن آدم ته رب ذوالجلال د خپل طرف نه بخنه ور نصیب کړه. په دې ورځ باندې شیطان او یو په حضور مبارک فرمایي چې د عرفې ورځې نه هم زیات چغې او سورې په جنگ بدر په ورځ باندې شیطان والې وي. ځکه چې جنگ بدر کې چې کوم حالات واقعات راغلي وو د عرفې ورځې د بخنې نه زیاتې چغې او سورې د جنگ بدر په ورځ باندې شیطان والې وي. هغې دپاره ځان له تفصیل دی، وخت مختصر دی. غرض مه ده چې نن د شیطان د چغو ورځ ده، نن د شیطان د ذلت ورځ ده، نن د شیطان د حقارت ورځ ده. نن شیطان په سر باندې خاورې ځان له دوړی چې ما کالو سار بندگان گمراه کړي وو، چا باندې یو ګناه کړی، چا باندې بله ګناه کړی، چا باندې بله ګناه کړی. خو رب ذوالجلال رحمت دومره په جوش کې راغلی چې د چا ګناه ته نه ګوري، د چا جرم ته نه ګوري، د چا عصیان ته او نافرمانی ته نه ګوري. رب ذوالجلال رحمت دومره په جوش کې راغلی چې د مشرک نه علاوه هر یو انسان ته رب ذوالجلال په خپل طرف نه د ایوارډ په صورت کې رب ذوالجلال بندگانو ته بخنه ور نصیب کوي. خاص کر د هغې خلکو دپاره چې اوس د میدان عرفات کې څوک ناست دي. خوش قسمت دی هغه خلک، هزارها رشک دی هغې خلکو په هغې وجود باندې چې نن د عرفات په میدان کې ناست دي او سرونه یې سرتور دي، ببرسري ناست دي، د خدای پاک د وحده لا شریک په بارگاه کې لاسونه اوچت کړي، کله ما ته دعا، کله تا ته دعا، کله یې د ګناه په تصور کې راشي، کله یې رحمتونه په تصور کې راشي، کله د حج د بیت الله شریف طوافونه په تصور کې راشي، کله د حضور مبارک سلامونه په تصور کې راشي، کله د خپلو ګناهونو په دغه دریا کې غوطه زن شي چې ما نه څه شوي دي، کله د رب ذوالجلال د رحمتونو په دریا کې غوطه زن شي چې نن زما بخنه نصیب کېږي. او حقیقت دا ده چې په دغې ورځ باندې چې کم کیفیات وي د بندگانو دپاره کم تجلیات وي دا په الفاظو کې بیانېږي نه. هر څومره هم زه د خپلو جذباتو په خپلو الفاظو کې وضاحت وکړم خو چې کم کیفیات وي هغه د الفاظو د قلب نه بهر وي. حاضرینو